علیکم کتونکو یو وارې بیا د کلي لارو کوڅو ته راغلیم تکه سره غرمه ده او دا هغه غرمه ده چې موږ به کله وړوکوالي کې راوتو نو مشرانو به ویل چې بار مه وځئ بو دی خو نن سبا ماشومان ماشاءالله هوښیار شوي دي د غنمو د ریبلو او بیا ورسره د تریشر ورځې دي او هر ځای ته چې ته نظر اچې نو په هر ځای کې زمیندار لګیا دی اوس هغه محنت سیله ورته میلاویږي کم چې هغوی کالو سر کړي نو زه به دغه پټو ته او موږ به نن غنم هم معلومو چې غنم دی من څنګه ورکوي او بوس من څنګه ورکوي کتاب یې وګورئ که نه دا تپوس هم ترې نه وکړو چېرې د دې نه څومره من غنم وتي دي 23.5 من تا ورته سوچ نه ها 23.5 منه دا ولاړ غنم دي دا لا نه دي ریبلي دا ریبلي دي ګاډۍ ته نه جوړې کړي تریشر دپاره یې برابرې کړي به دا بیا یو ځای ته وړي او هلته به یې ډېرې کوي او بیا به یې تریشل کوي څنګه یې ښې ټیکي بوس هم پکې پیک که اندازه لګي دا یو بوج څومره دی ها ماشاءالله 40-45 کیلو او دا ونې چې کومې دي دا څه ونې دي الوچې دي شاتو موچې نوم خو به تاسو اورېدلي خو دلته کې مکمل د دې انتظام شوی دی په دغه ونو بوټو کې او هره پیټه کې ګڼ شمېر موچی دي ښه شات هم ورکوي زما په خیال دې ته وایي اوریجنل شات تبصره پې وکړه چې دا به څومره ډېری خو غټ معلومېږي کوي 3,500 به بازار راشي نظر نه وباسو چې